یو 3 ورځې بعد قرباني ده 2 ورځې بعد هفته اتوار ده بیا پسې د ګل پورز قرباني ده نو قرباني کې ډېره غټه فلسفه پرته ده هغه دا ده چې څنګه ته څاروی رالی په هغې باندې چاړه راکاږي او د الله نوم پرې چې الله ستا په نوم باندې زه دا قرباني کومه دا وینه تویومه دغه شان قرباني به ته د دنیا په دې ټول خپل ژوند او زندګۍ کې هر لمحې کې قرباني ورکولو ته تیار یې یو ځای کې تا ته حرام میلاویږي خو ستا رب تا ته وي چې دا شی حرام دی مه ورځه ته زورور نه الله زورور دی چې الله راته حکم وکړو چې مه ورځه نه به ورځه دا ستا لویه قرباني ده قده چې تا ته الله وایي مه کوه او ته وایې چې او ما ته زما رب وي چې مه یې کوه نه یې کوه یو ځای کې دا دی چې الله تا ته وایي دا عمل وکړه دا کار وکړه او ته په هغې باندې ورځې چې ما ته الله حکم کړی که خلک بد ګڼي ګڼي دي خو الله وایي چې دا کار وکړه دا نیک دی دا ښه کار دی دا جنت د تللو کار دی دا الله د رضا او د حصول د جنت کار دی وکړه نو هغه فوراً کوه په دغې کې قرباني ورکول او دا کار کول دا ستا لپاره لویه قرباني ده لویه قرباني مسلمانانو ورونو اصل کې بار بار مونږ دا وایو چې د انسان د نیک او د بد دا په دنیا کې داسې پته نه لګي هغه لګي چې یاره کوم انسان په دین او په صراط مستقیم باندې روان دی او عبادتونه کوي ذکرونه تلاوتونه نو په ظاهره خو مونږ ګورو چې دا یو نیک او یو ولی د الله یو دوست دی دا خو لیکن د دنیا په لیول سره چې یاره دې له ډېرې پیسې ورکړې شوې او دې له کمې ورکړې شوې دا غریب دی دا مالداره دی د دې کور حالت لږ ډېر کمزوري دي د دې بیا ښه دي او د دې بیا اعلی دي نو ګنې دا ډېر مال او دولت چې د چا سره دی دا الله ته ډېر محبوب دی دا کم چې ورسره دا لږ دی او دا سره چې ورسره نشته دا بیخي الله ته محبوب نه دی او د الله ورسره مینه او محبت نشته ځکه په داسې مشقت او تکلیف کې اچولی نه دنیا د الله دوستي او د الله مینه او محبت دا به په دې نه تلي چې چاله الله ډېره دنیا ورکړې ده نو هغې سره د الله ګنې مینه ډېره ده او چاله چې کمه ورکړې ده هغې سره یې کمه ده نه ځکه چې رسول الله فرمایي اصل شی هغه ایمان دی اصل شی هغه د الله رب العزت تابعداري ده اصل شی هغه د الله رب العزت او د الله د پیغمبر په طریقو باندې روانېدل دا کامیابي ده کدی کې ته وږی هم به خوشحاله که تږی هم به خوشحاله که نهرې هم به خوشحاله او که ستا لباس پیزار مزیدار نه دی خو لیکن ته کار اخرت لکې اخرت چې کوم سړی د اخرت دپاره کار کوي د هغې دنیا به ورانه دنیا به ورانه دنیا به تې ګډوډې کېږي او چې کوم سړی د دنیا دپاره کار کوي هغې نه به آخرت وراني دا دواړه نه سمیږي لکه سړی دا وایي چې زه دنیا هم برابره ساتم او آخرت هم دا سره ممکن نه ده چې د دنیا هم برابره وساتي آخرت نه دنیا له چې دله ته ورکړه نو آخرت به برابره او چې آخرت له علت ورکړه دنیا به برابره او ډېر خلک دي په پټو کې لګیا دي که نه اوبهخوري کوي څوک به څه کوي څوک به څه کوي او جمعې مونځ ته کېږي جمعې مونځ ته کېږي نو دې اوس دنیا له الله ته نه ده ورکړې دې آخرت له الله ته ورکړه او دنیا ته مخه کړي دنیا ته دنیا خرابېږي نو څه کوي یا به دنیا باندې یا به آخرت نو آخرت د خیر د پاتې ځکه خاص نصیحت دی که نه او دا دنیا خو نقده ده نو که سبا ونه شي څه به کوو خرو به څه سکو به څه دا ټول خلک ګڼي د ولږي نه مړه شو دا کوم چې مړه دي ادیرې ډکې دا د ولږي مړه دي نه دا چې ټیم پوره شي به چې ته به مرې نو ښه ډېره ډوډۍ به وخورې ښه ډېره چې ستا څومره الله به تقدیر کړي که هغه به وخورې د هغې نه وروسته به مړ شي چې ټیم دې پوره بیا به ځې د دنیا نه بیا به نو داسې ده چې دا دواړه نه ابادېږي یا به دنیا ابادې سیبه یا به آخرت اباد دا مونږ د مرګ نه ولې یېرېږو انسان د مرګ نه یېرېږي چې کله داسې درد مرګ پرې راشي یا تکلیف راشي د دې خولې خون هم خراب شي او داسې زیړ شي او ډېر ګډوډ شي سوچونه کوي چې که اوس دې وخت کې مرګ راشي څه به کوم مرګ نه ډېر سخت ګبراوي او خپې چې کږې وږې لګي یېرېږي انسان فطرت کې دا ده چې دې به د مرګ نه یېرېږي خو دې چې دا ګڼ وړ شنو دا ولې دې خو الله نه ځي که نه الله څه خو سل رحمتونه دي الله رب العزت چې په مؤمن باندې څومره مهربان دی نو په دې دنیا کې داسې څوک نشته چې یاره یو په بل باندې مهربان وي لکه مور په زوی باندې زوی په مور او ښځه خاوند او دا قصه دا فلسفه تاسو ته ما ویلې وه چې دا خو یو رحمت دی د الله چې دنیا ته رالی الله سره سل رحمت دی او الله تا ځان ته غواړي او ته دلته ستا نه خپې ګړې وړې شوې ستا عقیده تا نه خرابه شوه تا کلمې ته سم نه شوې هغه شی د نه ګډ وړ شو نو دا ولې شو دا ځکه چې تا دنیا آباده کړې وه آخرت دې وران دی وران کډړله چې سړی ځي خامخا خپوي پرې زړه یې چوټه کړ دا زه وران ځای ته روان یم وران نو څه به کوم هغه ځي په هغه کنډراتو کې به څه کوم او چې آباد ځای ته ځې او داسې ښایسته ځای ته ځې نو سړی خوشحاله وي
ولکه دا ځای خو ډېر روان دی او ډېر بېکاره دی، زه خو ډېر ښه ځای ته روان یم، ډېر ښه ځای ته. د دې وجې نه مسلمانانو ورونو چې کوم سړي باندې قرباني لازم ده، فرض ده، واجب ده، دې به خامخا قرباني کوي. رسول الله فرمایي چې چا وس کېږي او دې قرباني نه کوي نو زمونږ مصلی عیدګاه ته دې نه راځي. اوس دا چې قرباني په چا باندې واجب ده که نه، دا قرباني یو عبادت دی، نو دا ډېر ګران کار دی، ځکه دې کې پیسې لګي، دې کې خرچه لګي او د پیسو لګولو دا کار مونږ ته لږ ګران دی. لکه منځونه مونږ کوو، ذکر هم کولی شو، ځکه ذکر کې پیسې نه لګي، او مانځه کې چې جومات ته چې ځای راځي او دس کې او دغه کې دې کې هم پیسې نه لګي. خو چې کوم د پیسو عبادت دی نو دا به انسان ته ګران دی. لکه اوس ګوره زکات ورکول نه دي، دې کې سړی خپې شاته راکاږي، یاره جې هلته به دې کټ کمو، دا د الله په حق کې لګیا انسان کټوتي کوي، د الله په حق کې. الله خو ته څه نه وایي که نه، الله خو صرف تماشه کوي چې زه دې وینم، زه دې ګورم چې ته څه کوې. په دې اوس هغې کې لګیا دی کټ کوټې وکړو دا دومره چې دې کې 3 یا 4 منه د دې غنم کېده، دې هغه 1 من یا 1.5 من له راوست، خپل پکې کار وکړو چې یاره دا خو د پلاني شو، دا پکې داسې شو، دا تریشل والا واخېسته، دا ټریکټر والا واخېسته، دا پلاني واخېسته، دا لوګر واخېسته، او دې کې دومره خرچه راغله او دومره اشیاء کموي نو 1 من له راولي، هغه 1 من زکات ورکړي. ځکه چې هلته کې هغه خو پیسې دي، نو هغې ته دې رټینګي نه دی، مونځ خو کوي، مونځ کې خو پیسې نه لګي. نو دې وجې نه قرباني او داسې عبادت دی چې په دې کې د انسان نه پیسې لګي. نو ته به کوشش دا کې ګوره 4 قسمه 5 قسمه داسې شیزونه دي چې دا کله د یو انسان سره په دې کې یو وي نو په دې باندې قرباني واجب ده. 5 یو ته هغې کې سونه ده، سره زر چې ورته وایي، دا 1.5 تولې سونه که د ښځې سره زنانه سره یا د سړي نارینه سره ده، 1.5 تولې سونه کله دې په ملکیت کې ده، په دې باندې قرباني واجب ده، دې به قرباني کوي. 2 نمبر چې دی نو هغه چاندي ده، سپین زر 12.52 تولې چاندي، 12.52 تولې چاندي چې د چا سره وي، د زنانه سره ده یا د نارینه سره، په دې باندې قرباني واجب، دې به قرباني کوي په دې وخت کې چې ورسره وي. کال په هغې کې تېرېدل شرط نه دی، یعنی 3 ورځې د اختر د قربانۍ دي، 3 ورځې، 10مه 11مه 12. په دې 10مه 11مه 12مه کې د 3 ورځو کې د دې سره څه دی، دې سره دا دومره پیسې شته دی چې دا مالک د نصاب دی، په دې ورځو کې، په دې 3 ورځو کې ورسره دي، نو دې باندې قرباني واجب ده. دې به کوي که په اوله ورځ پاتې شوه، په دویمه به کوي، په دویمه پاتې شوه، په درېیمه به کوي، خو قرباني پې واجب ده. 3 نمبر چې دی نو هغه نغدي پیسې دي، نغدي. د یو سړي سره سره زر نشته، سپین زر هم ورسره نشته، خو په بینک کې ورسره نغدي پیسې دي، نغدي. نو بیا چې لاک نه بره یا لاک روپۍ یا دومره یي نغدي ستا سره، نو په تا باندې قرباني واجب ده، قرباني واجب ده. او 4م نمبر دا دی چې کله د انسان سره داسې پلاټونه دي ورسره چې دی هغه الي خرڅوي، یاره تجارت سامان دی، لکه دکان دی، دکان، نو په دکان کې هم د تجارت پیسې نه دي، سامان دی، خو هغه سامان دومره دی چې هغه نصاب ته رسېږي، نو قرباني په دې انسان باندې واجب ده چې دی به هغې څه کوي، قرباني به کوي. دا 4 او 5م نمبر چې دی د ضرورت نه زیات سامان، د ضرورت نه زیات سامان چې چا سره وي او دا د لاکو روپو ته رسېدو، د دې قیمت یعنی 12.52 تولې چاندي ته د دې قیمت رسېدو، په هغې باندې قرباني واجب ده. اوس د ضرورت نه زائد سامان کم دی، او دا ضرورت نه زائد دی چې کال کې تا هغه استعمال کې ستا نه راځي، تا سره کپړې پرتې دي په کور کې، زنانه دي د هغو سره کپړې دي، کال کې هغې نمبر نه راځي چې دی هغه واچي، کال پې تېر شي او استعمال کې نه راځي، یا داسې لوښي پراته دي چې کال پې تېرېږي او دې کې هغه څه کوي، خوراک څښاک په هغې کې نه کېږي، هغه استعمال کې نه راځي، یا داسې بسترې دي چې هغه پرتې دي، کال پې تېرېږي او استعمال کې نه راځي. دغه شان نور چې کوم اشیاء دي داسې چې هغه د ضرورت نه زائد دي، نو هغه به یا هغه کور دی چې ته پکې نه اوسېږي، الې او خرڅې نه، خو یو عام کور دی، تا سره پروت دی، سپیر داسې دی چې یاره ستا خپل کور شته دی نه او په هغې کې ته اوسېږي، یو عام کور دی ستا سره داسې د ضرورت نه سیوا دی، نو بیا هم چې هغه کور قیمت لاک د پاسه پاسولو، په تا باندې قرباني واجب ده، قرباني به کوې. اوس دا چې یاره ستا سره خو دغه شي نه شته، خو لیکن په تا قرض دی، نو قرضداري کې دا خبره ده که فوراً ستا نه دا قرض نه غواړي، فوراً، نو بیا به هم قرباني کې، او که فوراً دغه قرض غواړي او دغه لاک روپۍ تا سره شته، خو به تا دا لاک قرض دی او سبا بل سبا کې دنه غواړي، نو بیا قرباني مه کوه، دا هغه قرضداري له ورکړه. خو که دنې نه غواړي چې زه کال بعد یې راکړه، یو نیم کال یا 2 کاله بعد یې چې کله د څه وشوې را یې کړه، نو دا مه وایې قرضدار هر سړی دی، نو سړی دا نه وایي چې یاره په ما قرض دی بس قرباني نه شمه کولی، ځکه چې په دې دنیا کې څوک شته دی چې قرضدار دی، خامخا څوک د یو بل نه څه شیالي نغدي پیسې نشته، بیا به درکړم، بیا به
وروسته به درکړم داسې یو میاشت دوه میاشتې کال پورې یو بل ته خلک ګوري نو دغه طریقه خو داسې ده. بیا دا چې تا سره اوس په الحال نقد نشته او ته قرض کې په قرض قرباني راغلی نو راغېستی شي په قرض باندې څاروی او اخیستلی شي. د قربانۍ مسلې خو مونږ په نورو تیرو جمعو کې ویلي دي خو دا یو خبره ځان سره یاد ساتئ چې ګوره عیبجن څاروی به نه هلئ چې یو څاروي کې ښکاره عیب دی که نه ته یې کټ شوی دی چا دې چې کټ کړی دی ګوره نورې غټ غټ درې تینې دي غوا ده میخه ده تینې شته دی خو یو تې کټ شوی دی دا عیبجنه ده دا به نه هلي که ته پسې لږ شان وچ شوی یعنی یو حصه وچ شوی دی او دوه شته دی نو دې نه قرباني کېږي خیر دی. یا دا چې یاره بعضې داسې څاروي دي فقهاو هغې کې ډېر زیات شرطونه ذکر کړي دي چې یاره کم کم څاروي نه قرباني کېږي او د کم نه کېږي خو لیکن مونږ داسې اجمالا شانته کې وایو اسان هغه اسان دا دی چې هر هغه څاروی چې پاکې عیب دی د هغې ښکر مات شوی دی دوه حصې مات دی یو حصه روغ دی هغې نه قرباني نه کېږي یو مات دی دوه شته قرباني ته کېږي دغه شان لکۍ ماته ده خپې نه ګوټ دی تللی نه شي داسې د هغې نه قرباني نه کوي ډېر زیات خوار دی خوار غاښونه نشته خوراک نه شي کولی عمر یې ډېر دی زوړ دی زوړ څاروی دی پخوانی نو دغه شیزونه نه دا عیب دی عیب د هغې نه قرباني به نه کوئ. ښه شان څاروی کتل پکار دي او تاسو ته ما دا وویله چې د غټ څاروي دپاره 2 کاله دي 2 کاله پوره شوي او په درېیم کې داخلي د هغې نه قرباني کېږي دا او د چیلې او د چیلي لپاره کال پوره شرط دی چې 1 کال شوی او په دویم کې داخلي د هغې نه قرباني کېږي. ګډ ګډه کې دغه 4 قسمه څاروي دي چې د دوی نه قرباني کېږي که نه 4 قسمه څاروي یو چې کوم دی په هغې کې څه ده دا اوښ دی اوښه ده د هغې نه قرباني کېږي غوا ده او غوایي دی دغه رنګې میخه او سنډا چې دی دا د غوا او غوایي د جنس نه دي په هغې کې داخل دي نو په هغې کې بیا قصه پیسه شته چېرې میخه او غوا دا سنډه د کم ځای نه پکې راله خو لیکن علماو دا ویلي چې دا په غوا او غوایي کې داخل دي په د دې جنس یو دی په دا په یو کې شمار شو په 2 او بل چې دی هغه چیلی ده او بل ګډ دی او ګډه ده چیلی دی دغه د چرګانو مرګانو نه قرباني نه کېږي خلکو ما د کال دغه ساته بانګي ساتلې د هغې نه قرباني کوم یا پلانې شي بل څه شي نه قرباني نه کېږي. ملکیت پکې شرط دی د غلا شوي څاروي نه هم قرباني نه کېږي. یو سړی څاروی راپټ کړی او پته یې در خرڅ کړي ته د ښه پته چې دا د غلا دی او ته یې چېرې ډېر مزیدار دی ښه او ارزان میلاویږي راشه بس قرباني ده وایي که نه دې نه قرباني نه کېږي ځکه د غلا دی که د بل چا حق هم پکې د هغې نه هم قرباني نه کېږي لکه یو سړی اوس په زوره څاروی خرڅوي د بل پکې حق دی او دې هغې له حق نه ورکوي چل ول وسه کوي او یا چېرې خرڅ کړو بیا به څه کوو بیا به راکاږو ده نه حق شی به صفا کې څاروی به مکمل صفا کې چې د هغې به څومره حق کېږي دا به هغې له ورکې نو هلته به بیا څاروی خرڅوي هلته به بل کسالي بیا به د هغې قرباني پې کېږي قرباني به نه خراب خلک داسې دي بعضې چېرې څاروو له غاښونه وي دي غاښونه دا مونږ مسلمانان یو کلمه وایو جومات ته ځو مخکې سب کې ولاړ یو او پیسې هم ښه رابره کړي او ښه مزیدار داسې ښکارو چې بلکل مونږ جنتیان او کارونه نه انسان بیا داسې ګډوډي چې بار ماشه ته وګوره څاروي له غاښ ږدي او قسمونه خو یې دا د خپل غاښ دي اوس د څاروي غاښ نشته که نه نو دې اوس قربانۍ نه خامه چېرې بل کال نه چې دا ساتم خو دا زما تباهي کوي نو راشي اوس یې خرڅوم وایي 1000 روپۍ پرې ولګوي 2 غاښه به ولله کېږي او سړي ته وایي راشه غاښونه ولله پورته کوي وګورئ داسې غټ غټ غاښونه دي قرباني ته کېږي چې دا د غاښونه شته او دا ولله دیخي دي داسې دوکې نه دي پکار مسلمان دې ته وایي چې د مسلمان په مال به خفه کېږي د مسلمان په خوشحالۍ به خوشحالیږي دا ګوره د معاشره کې به داسې زندګي ته تېرې داسې وخت به تېرې داسې ټیم به تېرې چې په هغه وخت او ټیم تېرولو باندې خلک څه ستا نه خوشحال داسې نه چېرې ستا په ورکېدو او ستا په لرې کېدو باندې هغه څه خوشحال چېرې دا نه و نو ښه وه نه زندګي داسې تېرول پکار دي مسلمانانو ورونو انشاءالله د اتوار په ورځ باندې چې ده نو یوم عرفه ده نو کوشش مرګري وکړي ګرمي خو ډېره ده تکلیف ډېر دی او چې د اتوار د ورځ د عرفې دا روژه مرګري ونیسي نو ډېره به ښه ډېر اجر او ثواب پکې دی ډېر لوی اجر دی پکې کوشش وکړو ځکه عبادت دی ګران جنت حاصلول ګران دي جهنم د اور نه ځان خلاصول او نجات موندل دا ګران کار دی چې دغه روژه خامخا موږ ونیسو په اتوار په ورځ باندې زموږ د عرفې روژه راځي अब इंशाल्लाह ګور په باندې اختر دی باقي چې کوم د قربانۍ مسائل دي د ابراهیم علیه السلام واقعا ده چې د قرباني څنګه دغه کړاله نو هغه به انشاءالله بیا موږ د اختر په ورځ دغه مختصر شان بیان کوو واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد الله مونږ دا سوي او سموره د پرې عمل کولو توفیق راک الله زموږ راضي شي الله زموږ عبادتونه په خپل دربار کې قبول کا الله رسول مرګ تر غلي د حاجتونه پوره الله سور مسلمانانو فاتحه رب بخنه وتوک
اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا